یو بل سوال کړی دی چې کوم کور ته سړی کولی شي چې بې ستره ننوځي، یو کور ته نشي ننوتی، که هغه د ورور کور وي او که د تره کور وي، که د ماما کور وي، د هیڅ چا کور ته د هغې د اجازت نه بغیر یا هغې ته د خبر ورکولو نه بغیر نشي ننوتی. خپل کور ته چې سړی دننه کېږي، مستحبه دا ده چې سړی خامخا که نور څه نه صرف غاړې تازه کړي، چې د کور خلک پوه شي چې یاره مثلا زامن پوه شي چې زمونږ پلار راغی، یا لوریانې پوه شي چې زمونږ پلار راغی، یا ښځه پوه شي چې زما خاوند راغی. عبدالله بن مسعود رضی الله عنه د هغه دا طریقه وه چې کور ته به تلو نو خامخا به یو خبرداری ورکو، حتی چې د مور پلار کور ته سړی ځي نو هم اجازت به غواړي، کم از کم هغې به خبری. ځکه روایاتو کې راځي نبی علیه السلام وفرمایل چې تاسو د مور کور ته ځئ چې مور مثلا بیله اوسېږي نو هم تاسو چې ځئ نو اجازت به غواړئ. نو یو صحابي ورته وفرمایل یا رسول الله زه د مور سره اوسېږم نو څنګه به اجازت غواړم؟ ورته ویې فرمایل ته دا غواړې چې مور د مثلا د بدن یو حصه ښکاره کړي او ته پرې ورشي او د هغې هغه بدن وګورې، وایي نه دا نه غواړم. وایي چې نه غواړې نو بیا به اجازت غواړې. به هر حال خپل کور ته که سړی ځي نو اجازت غوښتل دا ضروري نه دي، یا د مور او پلار ته کور ته ځي نو ضروري نه دي، البته بهتر دي. خو د دې نه ماسوا که د ورور کور ته ځي، که د تره کور ته ځي، که د ماما کور ته ځي، یا د نورو خپلوانو کور ته ځي، بغیر د اجازت نه، بغیر هغې ته د خبر ورکولو نه تلل دا ناروا دي. قرآن کریم کې الله فرمایي لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا، تاسو تر هغې پورې د چا کور ته مه داخلېږئ تر څو پورې چې تاسو اجازت نه یې غوښتی. د دویم سوال جواب دا دی چې ښینه دا پردۍ زنانه ده، د ښینه به هم د خپل اوښې نه مکمل ستر کوي. د عوامو کې دا مشهوره ده چې ښینې سره په یو ځای باندې ناسته، په یو کوټه کې ناسته، په یو کټ کې ناسته، دا جایز ده، دا جهالت ده، دا ناپوهي ده. ښینه خو وختي طور باندې حرامه ده. وختي طور مطلب دا چې د هغې خور ستا په نکاح کې ده نو تا ته حرامه ده، خو که د هغې خور وفات شوه مثلا یا طلاق دې ورکړه نو هغه تا ته حلالېږي. نو ښینه هغه د پردیو زنانو په شان ده، داسې پرده به کوي د اوښینه لکه د پردو سړو نه چې کوي. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. یو روز سوال کړی دی، وایي چې یو کس حج وکړي نو بیا په هغه باندې هر کال قرباني لازمه ده. د قربانۍ تعلق د مال سره ده. که یو سړي سره هر کال دومره پیسې وي چې هغه نصاب ته رسیږي، نصاب تقریبا 2.50 تولې سپین زر یا د هغې پیسې چې نن سبا تقریبا 15 یا کم و بیش 15 زره کالدارې تی جوړېږي، دومره چې چا سره هر کال وي، اگر که دې کې بیا تفاوت راځي، کمی زیاتی راځي، خو چې کم سړی د نصاب مالک وي نو په هغه باندې قرباني واجبه ده، که حج یې کړی که نه یې کړی. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. یو ورور یو سټیکر را لېږلی دی، په هغې باندې څه لیکل شوي دي چې نعوذ بالله، العیاذ بالله، د الله په ذات باندې پناه غواړم چې وایي نبی علیه السلام فرمایلی دي کوم سړی چې د هر چا نه مخکې د ربیع الاول مبارکي چاته ورکړي نو هغه باندې جنت واجب دی. الله نه ویریږئ، د الله نه ویریږئ، دا دروغ مه وایئ په پیغمبر باندې. دا فاسقان فاجران، دا د الله او د الله د رسول دشمنان دا دروغ جوړی پیغمبر باندې. پیغمبر چرې هم دا نه دی ویلي. او نبی علیہ السلام فرمایي من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعده من النار، کوم سړی چې ما باندې قصدن دروغ وایي هغه دې ځان ته په جهنم کې ځای خوښ کړي، هغه مستحق د جهنم ده. نو کوم سړی چې داسې دروغ لیکل کوي او شعر کوي
نو یو خو پیغمبر باندې دروغ ویلی او دویم دا دروغ شرکی دغه کس فاسق دی فاجر دی بيدینه دی د الله نه یریږي. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. یو سوال کړی دی د جمع د پاره د اقامت حکم څه شی دی؟ اقامت سنت دی د جمع د پاره. بل سوال کړی دی و دلته په اماراتو کې د جمعې منځ نه کیږي، نو څو ملګری چې وی چې د امام نه ماسوا درې کسان وی نو هغه په خپل منځ کې د جمعې جمع کوي شي او خطبه د هغې دپاره واجب ده. داسې یو کس چې وي چې دوی ته خطبه ووایي جمع ورکې بالکل کوی شي. علیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. یو سوال کړی دی چې یو کس د ماسپښین لمونځ نه وي کړی درې نیمې څلور بجې شي نو بیا یې چې کوي نو نیت د قضا به پکې یادوي نه، لمونځ به سړی وختي کوي. البته که وروستو شو نو درې نیمې څلور بجې هم د ماسپښین وخت دی، دا چې هغه وخت کې نیت کوي نو هم نیت به د قضا نه کوي بلکې د ادا نیت به کوي. لمونځ په خپل وخت باندې چې کېږي نو په هغې کې نیت د قضا نشته دی بلکې نیت د ادا به کوي. یو بل سوال کړی دی چې یو زنانه هغه سنیه وي د اهل سنت والجماعت سره تعلق لري، هغه د شیعه نارینه سره نکاح کوي چې نه قطعا نکاح نشي کوي، د شیعهګانو سره د سنیانو نکاح ناروا دي. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. یو سوال کړی دی وایي چې کور کې دوه ماشومان پیدا شوي دي که دواړو باندې موږ دوه ګډان حلال کو نو په الګ باندې په یو الګ باندې دوه ګډان یا دوه چیلې دي، خو که د سړي وس نه کېږي او په یو الګ باندې یو حلال کې نو هم پروا نه کوي، نو تاسو که د دواړو باندې یو ګډ ذبح کوي نو هم صحیح ده. یو بل سوال کړی دی په کفري ملکونو کې ګډانو غوښې وي یا مثلا د چرګانو ذبح دغه وي غوښې وي د هغې د خوراک څه حکم دی؟ نو هلته خو په بعضو باندې حلال هم لیکلي خو د هغې لیکلو ته خو اعتبار نشته، په لیکلو باندې خو یو شی نه حرامېږي. دویمه دا ده چې اکثر هلته ماشین باندې ذبح کېږي او په ماشین باندې ذبح غیر شرعي ده نو د هغې خوراک هم جایز نه دی. او درېیمه دا ده چې غالب احتمال دا دی چې دا کفار حلالوي او د هغې ذبح حرامه ده، نو کفري ملکونو کې د غوښو نه بالکل ځان ساتئ. یا کومو اسلامي ملکونو ته چې په ډبیو کې بندې غوښې راځي نو د هغې د خوراک نه به هم ځان ساتئ، هغه مشکوک دي. دغه شان چې کوم اسلامي ملکونو کې ذبح د چرګانو په ماشین باندې کېږي نو د هغې نه به هم ځان ساتئ. بل سوال کړی دی وایي چې مړي ډېر وي نو جنازه یې څنګه کول پکار دی؟ که مړي ډېر وي نو بهتره دا ده چې د هر مړي جدا جدا جنازه وشي، خو که چېرته ټول مړي یو ځای کېدي او په یو ځای باندې د ټولو یوه جنازه وکړي نو دا هم جایز ده. یو بل سوال کړی دی د موبایل د تصویر په باره کې چې بعض علما په دې کې اختلاف کوي، نو د هغې قول ضعیف دی چې څوک اختلاف کوي، څه شرعي دلایل ورسره نشته دی، صرف قولي عقلي خبرې جنګوي. او د بنوري ټاون د ټولو مفتیانو فتوا د عدم جواز ده، احسن الفتاوی فتوا د عدم جواز ده، آپ کی مسائل اور ان کا حل د هغې فتوا د عدم جواز ده. ما سوا د ضرورت د تصویر نه چې هغه د کارډ یا د پاسپورټ وغیره دپاره وي نو د هغې نه ما سوا هر قسمه تصویر منع ده. بل سوال کړی دی چې سپری وي هغه سړی په جامو لګوي په هغې کې الکحل استعمال شوي، نو تقي عثماني صاحب نقل کړي دي چې د هغې حقیقت بدل شي نو استعمال جایز دی. دویمه دا ده چې دا کم الکحل چې استعمالیږي په سپری وغیره کې نو دا هغه الکحل نه دی چې کم د شرابو نه جوړیږي، هغه د ربړ نه جوړي، نو د هغه که سپری کې استعمال شوي نو هغه سپری استعمالول جایز دی. یو بل سوال کړی دی چې یو کس کورونه اخیستي په سود باندې هغه پسې لمونځ کول څنګه دی؟ هغه پسې لمونځ مکروه تحریمي دی چې د سود کاروبار کوي او حرام کاروبار کوي، هغه پسې لمونځ مکروه تحریمي دی، بل عالم پسې لمونځ کوي. بل سوال کړی دی د یو جومات لوسپیکر یا مشین یا د جومات نور اسباب
هغه په بل جماعت کې استعمالوي شي نه بل جماعت کې استعمالوي شي او نه بل مدرسه کې استعمالوي شي. البته که چرته د دې جماعت نه زیاتی وي دلته ضرورت نه ورته نو به بل جماعت کې استعمالوي شي. السلام رحمت الله وبرکاته. یو سوال کړی دی وای دلته په اماراتو کې د جمعې مونځ نه کیږي او مونږ دلته د ماسپخین مونځ په جمع باندې کوي شو. نو ماسپخین مونځ د جمعې په ورځ باندې په جمع باندې په هغه ځایونو کې صحیح دی چې کوم ځای کې د جمعې مونځ نه کیږي، مثلا په دیهاتو کې او په خاریو کې چې د جمعې مونځ کیږي نو هلته به د ماسپخین مونځ د جمعې په ورځ باندې په جمع باندې سړی نه کوي، بلکې دا عمل مکروه دی. دې دپاره چې خلک اشتباه ونه کړي چې دا د جمعې په مانځه ولاړ دی. البته دغلته چې یو ځای کې هم د جمعې مونځ نه کیږي نو بیا تاسو چا باندې اشتباه بیا نه راځي، نو تاسو د ماسپخین مونځ بیا په جمع کوئ شئ. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. یو سوال کړی دی چې یو کس د جومات دا خانه زیرزمینی هغې په باره کې دا اراده لري چې دې نه به زه خپل دنیوي خدمت باخلم، مثلا ملمه به پکې کینوم یا نوره فایده به ترې اخلم، دا ناروا دي ښه. بلکې جومات چې دی چې هغه وقف شو نو هغه تحت الثرا د ځمکې تر تله پورې هغه جومات دی، هغه د جومات برخه ده او داسې ورپسې بره هم ده. نو دغه مسائل رفعت قاسمی نقل کړې ده 6م جلد او صفحه نمبر 150 کې چې حق العبد هغه د جومات د یوې حصې سره هم نه متعلق کېدی شي. یو بل سوال کړی دی چې یو کس په دعای قنوت کې غلط شي، داسې غلطي وکړي چې مثلا هغې سره معنا بالکل فاسده شي، د نشکرک په ځای باندې ولا نشکرک ووایي، نو دې سره مونځ نه فاسدېږي. البته اگر که غلطي وکړه واپس دې د هغې اصلاح وکړي، او که مثلا په هیره باندې وشو عادت بیخي پام نه و نو مانځه کې هېڅ فرق نه راځي. یو بل سوال کړی دی چې امام په قاعده باندې ناست دي، مثلا اوله قاعده ده او مقتدي راشي نو هغه به انتظار کوي چې امام را پاسېږي دریم ته، نه فوراً به دی مانځه کې شاملېږي او دی به قاعده کې د امام سره کینی. بیا که دی امام را پاسېده او د لا تشهد نه دی پوره کړی، دی به خپل تشهد پوره کړي عبده و رسولو پورې، بیا به را پاسي. یو بل سوال کړی دی ویښته ویستو سره اودس ماتېږي نه، که چېرته هغه ځای وینې شي او وینه کې سیلان راشي نو بیا اودس ماتېږي، او که نه یې وینې شوی نو اودس نه ماتېږي. بل سوال کړی دی اوبو سره استنجا وچول، اصل کې مقصد د شریعت حکم دا دی چې اودس باید صحیح وچ شي، هغې نه پس بیا سړی اودس وکړي. نو که اودس په اوبو باندې وچېږي نو ډېره ښه ده، او که نه وچېږي نو دی به مخکې اودس وچوي، بیا به هغې نه پس دی باقي اودس کوي.